الله الرحمن الرحیم. نن به مونږ چې دی انټینوپلاستیک ډرګ چې دی د هغې په باره کې به خبره کوو. د ګولز اف کیموتراپي چې دی هغه اوس زموږ سره څه دي. نو ګوره د کیموتراپي اصل کې مقصد دا دی زموږ سره چې کم زموږ سره متاثره شوي سیلز دي، یعنې مطلب هغه سیل چې هغه کې کینسر دی، مطلب کینسر سیل دی چې هغه مونږ څه کوو، یعنې بهر کو اریډیکیټ کو ختم کو، خو بغیر څه د نقصان چې دا نارمل سیل خراب نه کړي. د ګول خو د کیموتراپي دا په کار خو اصل کې په ریالټي کې څه ده، په ریالټي کې داسې نه وي، ځکه چې په ریالټي کې د ډرګ چې کم دی د دې تیراپیټیک انډیکس چې کم دی هغه ډېر زیات نیرو دی. دا زموږ سره څه کوي، دا کم ملیګننسي سیل چې کم دی خو دا ډیت کې دا خو ختم کې، خو د دې سره سره زموږ سره څه دی، یو سایټوټاکسیک چې کم دا ډرګ دی خپل افیکټ چې هغه نارمل کم ټیشوز دي د سیلز هغه هم زموږ سره ډیمیج کی. نو اصل کې دا په دې وجه باندې کوي چې کوم وګورم په تیر سلایډ کې دا خبره کړو په انټي بایوټیک چې زموږ سره یو ډرګ چې دی هغه نیرو سپیکټرم دی، یو براډ سپیکټرم دی، یو نیرو تیراپیټیک دی، یو براډ دی. نو اصل کې دا کم ډرګ چې دی زموږ سره تیراپیټیک کم انډیکس چې دی هغه ډېر زیات نیرو دی. نو په دې وجه باندې زموږ سره څه کار کوي، د کینسر سیل سره چې دی نو سره سره هغه نارمل سیل چې دی هغه هم ډیمیج کوي. ځکه چې کوم وګورو اصل کې تیراپیټکس انډیکس ته وایي. تیراپیټکس انډیکس دی ته لکه کله چې موږ د ډرګ یو اډورس افیکټ یا انډیزایربل افیکټ راواخلو او یو د ډرګ موږ د هغې هغه کم تیراپیټک چې کوم دغه کوو هغه یوز یې وګورو، دا دواړه چې کله موږ کمپیر کوو موږ وګورو چې کم یو پکې سیوا کېږي ته موږ څه تیراپیټک انډیکس ورته وایو. نو دی چې کم دی تیراپیټک انډیکس سره د دې د پازیټیو ریسپانس په نسبت باندې سره نیګیټیو دغه هم سره مطلب سیوا دی. دې ته موږ وایو ګولز اف کیموتراپي، او چې اصل کې موږ ګول د سره پاره کوو بیا په هغه کې ریالټي سره د ګول اف د کینسر ټریټمنټ. اوس ګوره په ایم سی کیوز کې دا راځي چې مطلب کم دا ګول چې دی مطلب کم کینسر ټریټمنټ چې کوو د هغې دپاره موږ له کم ګول چې دی په کار دی، مطلب کم ګول چې هغه به موږ څه کوو هغه به موږ فالو کوو. نو په دې کې درې دي ګوره، یو کیریټیو دی، یو زموږ سره پیلیټیو دی، یو زموږ سره اډجوونټس تیراپي دی. په ایم سی کیوز کې دا راځي چې کیریټیو څه ته وایي، پیلیټیو څه ته وایي او اډجوونټس تیراپي چې دا څه ته وایي. نو په کیریټیو کې به موږ څه کوو چې ټوټل اریډیکیشن اف د کینسر سیل، په دې کې به موږ کمپلیټلی څه کوو، مطلب یو به پکې هم نه پرېږدو، دا ټوټل به چې دی موږ را کم کینسر سیل چې دا به موږ څه کوو اریډیکیټ کوو به، مطلب د دې به ختمو به. نو په ایم سی کیوز کې دا هم راځي چې هغه کم یو ټریټمنټ دغه دی ګول دی چې په هغه کې موږ څه کوو کمپلیټلی ټوټلی اریډیکیشن کوو د کینسر سیل، نو هغه کیریټیو دی. دې نه علاوه که موږ وګورو بیا دا هم په ایم سی کیوز کې راځي چې هغه په کم ګولز دی په کینسر ټریټمنټ کې چې په هغه کې کم ټریټمنټ موږ کوو د کینسر دپاره هغه کیوریبل دی، نو هغه ټیسټیکولر ټیومر چې وشي او ویلز کم ټیومر چې وشي. نو اوس ګوره ټیسټیکولر چې دی هغه زموږ سره په دې میل چې کم د هغې ټیسټ چې په هغه کې کېږي، کم ویلز ټیومر چې دا زیاتره په دې ماشومانو کې کېږي، او دا هم زموږ سره چې کم دی نو دا کم کډني چې دی دا په هغې کې رینل کې یو ټیومر جوړ شي او دا بیا صحیح دا چې دی مطلب دا ټریټیبل دی، دا ټیک کېږي. نو په کیریټیو کې موږ دغه کار کوو چې ټوټل کینسر سیل چې دی هغه ختمه او د دې نه علاوه چې دا کیوریبل دی د علاج کېږي. په دې کې زموږ سره دوه قسمه کینسر دی، ټیسټیکولر دی او ویلز ټیومر دی. د دې لپاره چې موږ کم کینسر کوو دا موږ کیریټیو ورکوو او دا زموږ سره څه دی مطلب پاسبل چې دی واپس ټیک شي، دې ته موږ کیریټیو. اوس پیلیټیو کیر دا دی چې پیلیټیو کیر کې موږ څه کوو، موږ صرف الیویشن کوو د سیمټمز، یعنې مطلب په دې کې چې دی زموږ سره چې کم دی دا کم دا پیشنټ چې دی په ده کې چې کم دا سیمټمز راغلي دي که نه، او دا کم مختلف قسم کمپلیکیشن چې ورته راځي چې دا زموږ سره لایف تھریټنینګ کم کمپلیکیشن دي، د هغې د ریډیوس کولو دپاره یا د هغې د ختمېدو دپاره یا د هغې ایوایډ کېدو دپاره موږ څه کوو کوشش کوو. او دې نه موږ علاوه په پیلیټیو کیر کې دا کار کوو چې د دې کم پیشنټ دی کم کینسر والا پیشنټ دی دا چې کم دا سروایول لایف کم سروایول دی دا موږ څه کوو د دې موږ کوشش کوو چې موږ یې نور هم بهتر کړو، یعنې مطلب انکریز کړو د ژوند چې دی نور زیات چې دی موږ سیوا کړو. او د دې نه علاوه په دې کې موږ یو دا په دې وجه موږ دا کوو چې دا زموږ سره سره په دې ټیم کې پیلیټیو کیر موږ په دې کوو چې دا زموږ سره مطلب دا کینسر په سټیجز کې نه دغه شوی ډیولپ شوی، یعنې مطلب موږ چې وایو فرست سټیج دی او سیکنډ او تھرډ سټیج دی، نو دا موږ بیا څه کوو په دې کې موږ بیا پیلیټیو کیر کوو. کله چې زموږ سره د کینسر سیل چې د هغې سټیجز چې دغه شي مطلب په اخر کې نو بیا موږ دریم څه کوو یو اډجوونټس تیراپي ولګوو. دا اډجوونټ تیراپي څه دی اصل کې مطلب څه دی اډجوونټ د دې مطلب دی هیلپ کول، یعنې مطلب مدد کول د یو کس سره هیلپ کول. په دې کې داسې حساب چې مطلب کله کې مونږ وګورو په دې کې مونږ کوم دا کینسر سیل چې دی خو اولنې مونږ دا کار کوو چې دې له مونږ اپریشن وکړو، صحیح ده، اټمپټ ټو اریډیکیټ د مایکروسکوپیک کینسر افټر د سرجري. په دې کې دا خبره کوي چې مونږ څه وکړو، یعنې مطلب کم پیشنټ چې دی یعنې مطلب یا کم بریسټ کینسر والا پیشنټ دی کم فیمیل چې کېږي یا چې کم زموږ سره کولوریکټل کینسر وشي مطلب په کلون کې او کم چې زموږ سره په ریکټم کې کم کینسر وشي، نو په هغه پیشنټ کې مونږ څه کوو اډجوونټ تیراپي کوو. اډجوونټ تیراپي دې ته وایي چې مونږ یو قسم له هیلپ کوو، یعنې مطلب دا بیا دغه کېږي نه، خو مونږ څه کوو یو قسم له دې پیشنټ سره هیلپ کوو چې کوم دا کینسرس
ټیومر جوړ شوی دی اول خو موږ دا کوشش وکړو چې د اپریشن په ذریعه باندې هغه سکو یعنی ختم کو ریموو کو بیا چې کله موږ اپریشن وکړو نو څنګه چې موږ په پریویس سلایډ کې په پس دغه کې ویل چې وات از کینسر په هغه پس لیکچر کې موږ دا خبره کړې و چې موږ لا پکار ده چې موږ د کینسر سیل خلاف اپریشن کوو نو موږ دا پکار ده چې موږ اولنې کار دا وکړو چې په صحیح طریقې سره په صحیح معنی سره اپریشن وکړو ځکه چې کدا سیل زموږ سره باقی پاتې شي دا به نور زیات قار شي او چې کله دا ډیر زیات قار شي دی به نور زیات بیا سکه ډیسټرکشن بکای نو چې کله موږ دغه ټیومر لیر کو د اپریشن په ذریعہ باندې نو باقی بیا موږ سکه یو مایکروسکوپیک پروسیجر راځي باقی کې دوه کار کوي په دغه پروسیجر کې دوی د سګور چې کوم د سرجری شوی د کپدی کې پرز کې چرته لګ ډیر شانت کې کینسر سیل چې دا موجود یې مطلب یا یي پریزنٹ دي نو هغه سکه دغه په ذریعہ باندې اریډیکیټ کړي په ام سی کیوز کې دا هم راځي مطلب مایکروسکوپیک کم کینسر دغه چې موږ کو اریډیکیشن کو افټر د سرجری هغه موږ په کم دغه کې کو نه هغه په اډجوینټس کم تھراپي دا پاغي کې کو صحیح ده د دې علاوه کوم وګورو کم کلاسیفیکیشن چې د کینسر ډرګز چې کم کلاسیفیکیشن دي نو موږ وګورو سر ډرګ د زموږ سره چې داغه زموږ سره کم د انټي کینسر ډرګز دي داغه کم دغه چې کم دی هغه دغه کړي دی په دوه جنرال کلاسز کې چې دی هغه ډیسکس کړي پاره کې یو زموږ سره سیل سایکل سپیسیفیک ډرګز دی او دویم زموږ سره نان سیل سایکل سپیسیفیک ډرګ دی صحیح دی یو ته سی سی ان اس وایو بل ته موږ سی سی اس وایو نو په ام سی کیوز کې دا هم راځي چې مطلب کم دا کلاسیفیکیشن د کینسر ډرګز دی زموږ سره چې ډیوایډ شي په دوه جنرال کلاسز کې هغه سودي نو هغه جنرال کلاسز زموږ سره دوه دي یو سیل سایکل سپیسیفیک ډرګز دی چې پاره کې زموږ سره کم هر هغه ډرګز یعنی هر هغه انټي کینسر ډرګ چې هغه زموږ سره پلانټ نه غستلې شوی دی ایکسټریټ شوی دی مطلب الکالایډز دي زموږ سره او یا زموږ سره کم انټي میټابولایټس چې کم ډرګ دي زموږ سره نو اوس په دې کې د دې کار صحیح ګوره دیتا اصل کې د سیل سایکل سپیسیفیک ډرګز په دې باندې چې کم زموږ سره سیلز ول موږ چې څنګه په تیر سلایډز کې دا خبره کړو چې مطلب جی 1 پیج دی او اس پیج دی ام پیج دی را سره انټر پیج دی ټیلو پیج دی انا پیج دی را سره نو دا هغه ډرګ چې دی په دې پیجز کې چې کم زموږ سره ډیسټرکشن کې یا سب نورمالیټیز راځي نو سپیسیفیکلی دی صرف په دغه کم پیجز چې دی د سیل سایکل دا په دې باندې سپیسیفیکل چې دی اٹیک کوي نو په دې وجه باندې دغه تمونګه بیا سیل سایکل سپیسیفیک ډرګ وینو په ام سی کیوز کې دا راځي سیل سایکل سپیسیفیک ډرګ چې دا هغه تمونګ سوی هغه تمونګ سی سی اس وته وي او دا زموږ سره د پلانټ نه اغستلې شوی ډرګز دی او د تمونګ الکالایډز وي یا دا زموږ سره کم انټي میټابولایټس کم ډرګ چې دی هغه دی وس کومګه وګورو نو انټي میټابولایټس چې داري زموږ سره چې په دې کې موږ کار کوو یو خو دې دوه ټایپ ټریټمنټ دی کې په دې کې موږ چې کم پیج دی یعنی مطلب جی 1 پیج دی هغه جی 2 پیج ته کنورټ کیږي چې په دې منځ کې کم دغه زموږ سره کیږي په دې نه کې د نن دا هغه پیج سکه هغه سټاپ کوي یعنی مطلب د هغه هغه کم ورک چې و نارمل هغه سکه چې اب نورمال ورک چې به کوي هغه دې سکه بلاک چې کله هغه دې بلاک کړي په دې وجه باندې ته مونږه سوایو سیل سایکل سپیسیفیک چې دې مطلب ډرګز ورته وي دویم زموږ سره چې کم دی سیل سایکل نان سپیسیفیک ډرګ دی راسنو سیل سایکل نان سپیسیفیک ډرګ چې دا غزم سره هر هغه ډرګ دی چې هغه زموږ سره کوم اورال ډي ان اي دی لکه مطلب کمپلیټ ډي ان اي دی په ډي ان اي کې د فیورین دی پایرمیډین دی اډینوسین ګوانین تایمین دی را سره صحیح ډیفرنٹ ټایپ نور چې دی فولیک اسید چې دی پروتینز دی پکې انزایمز دی پکې صحیح ټیلومرز دی پکې دی کمپلیټ چې دی په ټول باندې چې دی مطلب دا کې مطلب سپیسیفیک نه دی چې یو زی ټارګټ کې سپیسیفیکلی په یو انزایم باندې یو سپیسیفیکل چې دی په سیل سایکل چې دی په هغه پیز باندې افیکټ وکي نو ته مونږ ځکه نان سپیسیفیک ډرګز ورته په دې کې اصل کې راځم تر سره الکلیټینګ ایجنټس دي را سره او په دې کې سچ دي نو زموږ سره هغه سره مطلب سم دي چې هغه نیچرل هم دي وس اصل کې ته مونږ دا الکلاډز دي زموږ سره او دې ته مونږ چې دی انټي چې دی مطلب دغه هم وای دا میټابولایټس ډرګز ورته وای نو په دې کې دا زموږ سره سری شامل دي را سره سبق کې دې زموږ سره یعنی مطلب دا زموږ سره اصل کې ته مونږ د انټي دغه چې کوم دی الکلاایډز چې دی راوته مونږ په دې وجه باندې وای دا زموږ سره کم دا پیرامیډین چې کومو دا راغې زموږ سره دی مطلب پریکل سره دی او په دې کې زموږ سره کار کوي پیرامیډین چې دا زموږ سره نیډډ دی د ډي ان اي د ډیولپمنٹ لپاره مطلب چې ډي ان اي جوړیږي دا غیر لپاره پیرامیډین جوړیږي نو په دې وجه باندې ته مونږ اصل کې سوي میټابولایټس ورته وای دا څنګه چې مونږ وای په سیل سایکل سپیسیفیک ډرګ چې زموږ سره انټي میټابولایټس هم دي صحیح ده نو دا انټي میټابولایټس چې کوم دي په دې سیل سایکل سپیسیفیک کې زموږ سره چې کوم دي ته مونږ ځکه دا انټي میټابولایټس چې دا زموږ سره کم پیرامیډین چې کوم دي دا هغه پریکلسر دی یعنی مطلب د ډي ان اي د نیډ د پاره زموږ سره کم میټیریل چې ضروری دي کم میټابولایټس چې دا کیږي چې پاغي بوجه باندې زموږ سره کیږي پیرین او پیرامیډین جوړیږي دا هغه میټابولایټ کیږي نو په دې وجه دې ته مونږ سایو هغه دی هغه اکټیویټ چې هغه بلاک کړي مونږ دې ته انټي میټابولایټس وایو په دویم کې کوم وګورو دویم چې کوم سیکنډ مونږ وګورو پاغي کې زموږ سره چې کوم دی سیل سایکل نان سپیسیفیک چې کوم دی نو په دې کې زموږ سره اکټیویټي دا اصل کې زموږ سره هغه ډرګ دی چې ته مونږه الکلیټینګ ایجنټس ورته وایو په دې وجه مونږ ته انټي نیوپلاستیک ډرګز ورته هم وایو ځکه ورته وایو چې کوم زموږ سره
الکلیټینګ ایجنټس دې ته مونږ وایو په دې وجه به مونږ دې ته الکلیټینګ ایجنټس وایو چې دا زموږ سره څه کار کوي په دې کې زموږ سره الکایل ګروپ یې را سره او دا الکایل ګروپ چې کوم دی څه کار کوي د اډیشن کوي زموږ سره کوم دا ګوانین بیس چې کوم دی کنه په ډي ان اے کې چې کوم زموږ سره ګوانین بیس مالیکول دی د هغه سره اډیشن وکړي چې کله د هغه سره اډیشن وکړي دا هغه سره زموږ سره چې کله د الکایل اډیشن وشي نو په دې کې زموږ سره څه کیږي دا هغه اډیشن په ترو باندې زموږ سره څه کار کوي کوم ډبل سټانډرډ چې کوم هیلیکس سټرکچر چې به زموږ سره جوړي هغه به زموږ سره جوړ شو دا د نارمل ورکون چې کله موږ دا انټي الکلیټ کله چې موږ دا ډرګز ورکون د شلو کې د الکلیټینګ ایجنټ چې دا غیر غور کی نو دا غیر انټي خلاف کار وکړي چې کله دا غیر انټي خلاف کار وکړي د هغه ډبل سټانډرډ چې به جوړېدو کمیډیشن چې به کېدو د هیلیکس سټرکچر هغه د څه کې بلاک کی چې کله هغه د بلاک کی دا غیر پترو باندې زموږ سره څه کیږي فردر چې کوم نور پروسس به کېدو هغه زموږ سره څه مطلب د ډي ان اے هغه بلاک شي ځکه چې هلته کې د ډي ان اے کم دغه چې ول هیلیکس هغه زموږ سره بریکیج دا غیر راشي دا غیر په نتیجه کې زموږ سره څه کیږي کم دا کینسر سیل چې دا غیر چې به کم ملټیپلیکیشن کېدو دا غیر چې به کم هغه ایبیلیټي وا هغه ایبیلیټي زموږ سره څه متاثر شي چې کله هغه زموږ سره متاثر شي هغه بیا فردر چې مخکې کم دغه ول ورک به دې کوله کوم کو ګورو نارملی په فصل کې د ګوانین کار سو نارمل به د ګوانین سال ګوانین کم سل چې دا غي سره به شل کو دی به سره اٹیچمنت وکړو چې کله به دې اٹیچمنت وکړو نو دا هغه نه بعد به شل کېدو دا اٹیچمنت نه بعد به زموږ سره سکرو دی به دې ډرګز هغه چې کوم هغه به نور هم چې دی دا کوو یعنی مطلب دا کوم اکټیویټی چې بکی دا هغه ول سکول سیوا کوله نو کپارس کې مونږه دا وګورو نو نارمل دا شکر کوي دغه ګوانین سره دا ډرګ چې دی اٹیچمنٹ وکي چې کله د ګوانین سره اٹیچمنٹ وکي دا ډرګز نو اصل کې پکار سوال چې کله دا ډي ان اے زم سره جوړیدون د ګوانین خو خپل جدا سپیسیفیک مټیریلز ولکن چې پکار دا چې اقا سره شی وي نو دا الکلایل ګروپ سره کار کوي د چلو کې دا ګوانین ګروپ سره چې اٹیچمنٹ وکي چې کله دا سره اٹیچمنٹ وکي نو دا ګوانین چې کوم نارمل کم پروسس کېدو هغه سره کې دی ډیسټرب کې هغه انهبیټ کې چې کله هغه ډیسټرب شي انهبیټ شي نو الته زم سره ډي ان اے پردر پروسس نه کوي په دې وجه باندې زم سره کېږي کم دا ډي ان اے مالیکول چې هغه بیا زموږ سره نه جوړیږي چې کله ډي ان اے مالیکول زموږ سره نه جوړیږي نو په هغه ځکه زموږ سره د ډي ان اے چې کوم ډبل هیلیکس سټرکچر او دا غي بریکیج راشي هغه مات شي چې کله هغه زموږ سره مات شي نو په دې وجه باندې ته مونږ الکلیټینګ ایجنټس وایو نو په ام سی کیوز کې دا هم راځي چې اصل کې د ته مونږ الکلیټینګ ایجنټس ولې وایو نو ته مونږ الکلیټینګ ایجنټس چې دی په دې وجه باندې ته مونږ الکلیټینګ ایجنټ وایو چې دا زموږ سره څه کار کوي د زی د هغه ډي ان اے چې کوم زموږ سره ګوانین او د هغه سره یو ځکیږي او الکلیلز کوم ګروپ چې د هغه اډیشن وسره وګینو په دې وجه ته مونږ الکلیټینګ ایجنټس ورته وایو زیات تر چې کوم کینسرس ډیزیز دي دا غیر لپاره موږ د الکلیټینګ ایجنټس ورکو د دې علاوه کوم وګورو نو د دې ډرګز کومه کلاسیفیکیشن ته وګورو یا موږ د دې کم دغه ته وګورو دا پکې سړي سب نیچرل پروډکټس نه هم کې دي چې د دې علاوه کوم د انټینوپلاستیک ډرګز چې کوم دي دا چې زموږ سره کوم ارګنایز شوی دي دا اکارډینګ په کم بیس باندې دي سپا کیمیکل کلاس باندې چې د اکارډینګ شوی څنګه چې موږ رات یاد کول سپا میکانیزم اف اکشن باندې شوی دی کوم میکانیزم اف اکشن دی پاغه باندې دی کلاسیفیکیشن شوی دا او د سو ډرګز چې کوم دي داغه په تھراپیوټیک دغه باندې یوزز باندې داغه کلاسیفیکیشن شوی دا او د سو ډرګز چې کوم دي داغه کلاسیفیکیشن چې کوم دي هغه زموږ سره په سبا باندې شوی دی په ټاکسیسټي باندې شوی چې آیا دې زموږ سره چې دی څومره ټاکسیسټي چې دی هغه کاس کوي په هغه بیس باندې د دې ارګنایزیشن چې دی مطلب کلاسیفای شوی دی هغه کلاسیفیکیشن شوی دی وس کومګه وګور دی سیل سټرکچر ته موږ وګور دی پکچر د نو په دې پکچر کې دوه خبرې کېدي چې مطلب سیل سایکل سپیسیفیک ډرګز کم دي او سیل سایکل نان سپیسیفیک ډرګز کم دي نو موږ اولنی دا خبرو کو چې سیل سایکل سپیسیفیک ډرګز هغه دي زموږ سره چې دا زموږ سره انټي میټابولایټس دي ته موږ انټي میټابولایټس په دې باندې وایو چې کله زموږ سره ډي ان اے جوړیږي په هغه کې د زموږ سره سړي فیورین پایریمیډین دی د څه کار کوي هغه فیورین پایریمیډین چې کوم دی هغه چې کوم پروډکشن یا کوم فردر باغې پروسس کوو او دی به کمپلیټ کیدو نو هغه به سو د ډي ان اے لپاره باندې ډیډو دی هغه بلاک کوي نو په دې وجه موږ ته انټي میټابولایټس وایو په دې کې زموږ سره بلیومایسین دی او وین کا الکلایډز دی را سره کم دغه دی ایټوپوسایډز دی را سره دا ډرګز چې کوم دي د زموږ سره په سیل سایکل سپیسیفیک ډرګز کې زموږ سره شامل دي او که په پرس کې مونږه په دې سیل سایکل نان سپیسیفیک ډرګز کې وګورو نو په دې سیل سایکل نان کم سپیسیفیک ډرګ چې کوم دي نو په دې کې زموږ سره الکلیټینګ ایجنټس دي را سره انټي بایوټکس دي را سره سسپلاټین دي را سره او نیټروس سوریز چې کوم دي دا را سره نو په ام سی کیوز کې دا راځي چې مطلب سیل سایکل سپیسیفیک کې کم ډرګز دي دا یاد ساتي او دا په ام سی کیوز کې راځي سیل سایکل نان سپیسیفیک ډرګ چې دا کم دي دا په ام سی کیوز کې راځي او بیا دا هم په ام سی کیوز کې راځي چې مطلب د الکلیټینګ ایجنټس ولې وایي نو هغه ما تاسو ته وایي چې د زموږ سره څه کار کوي د الته چې د زموږ سره الکلاین چې کوم ګروپس دي هغه اډیشن کوي زموږ سره صحیح ده
او دا بل چې کوم دی نو زری دوه یو مین فنکشن دی هغه یاد ساتئ کوم وګورو کوم دا سیل سایکل کوم سپیسیفیک ډرګ چې کوم دی یو زموږ سره افیکټیو پار دا های گروث فریکشن دی یو زموږ سره افیکټیو پار دا بوث لو گروث فریکشن دی نو ولنه خداو په چې افیکټیو پار دا های گروث فریکشن ستوي او افیکټیو پار دا لو گروث فریکشن چې دی هغه ستوي نو ګوره مونږ کو ګورو زموږ سره چې دی افیکټیو پار دا های گروث فریکشن چې دی هغه دی ته ګوره کوم دا سیل سایکل چې کوم سپیسیفیک ډرګز ول دی اصل کې کار سي دی زموږ سره دا کار کوي چې دا زموږ سره انټي میټابولایټس ډرګ دی په دې کې زموږ سره بلیومایسین دی وین کا الکلایز دی پکې را سره اټوپیسیډز دی دا را پر سره شامل دي را سره دا چې کوم دی موږ په کم ډیزیز کې ورکو یا سره لپاره افیکټیو دي دا افیکټیو دي زموږ سره چا لپاره د های گروث فریکشن د لپاره او زموږ سره د های گروث فریکشن سره نو ګوره دا کم سیل چې د زمو سره په کم سیلز کې چې زمو سره کوم وګورو پرولیفریشن چې داغه مقدار سیوا کی چې په کم سیلز کې داغه پرولیفریشن سیوا کېدو مطلب مایټاسس ډیر کېدو ډیویژن ډیر کېدو د تمونګه سوایو د تمونګه های گروث فریکشن ورته وي نو ګوره په ام سی کیوز کې دا راځي مطلب های گروث فریکشن څه وي نو ګوره های گروث فریکشن هغه ته وي یی مطلب دا هغه سیلز دي چې پاغه کې زمو سره چې کم دی پرولیفریشن چې داغه سیوا کیږي دا پکې نه ډیپند چې مطلب دا کینسر سیل دی او کدا نارمل سیلز دي خو چې کله زمو سره پرولیفریشن ډیر کېدو زر کېدو مطلب زر کېدو مطلب د سیل ډیویژن د سیل مایټاسس چې کوم دی د هغه زموږ سره کېدو انکریز کېدو بار او زر کېدو ته موږ سوایو های گروث فریکشن یعنی مطلب هغه کینسر ډیزیز یعنی هغه کینسر سیل چې پاغه کې زموږ سره کم گروث فریکشن چې کوم دی پرولیفریشن چې کوم دی هغه زموږ سره سیوا کیږي نو دا ډرګ چې دا موږ په هغه کې ورکو کم ډرګ کم سیل سایکل سپیسیفیک ډرګ چې کوم دی یعنی انټي میټابولایټ چې کوم دی بلیومایسین یا وین کا الکلایټ چې کوم دی یا اټو پوسایډ چې کوم دی دا موږ په دې دا کې چې دی ورکوم دي ته په دې وجه باندې های گروث فریکشن وای د دینه علاوه کوم وګورو نو زموږ سره چې کوم دی دا زموږ سره اصل کې کوم زموږ سره چې هیماتولوژیکل کینسر سکیګ دا پاغه کې خور کوي افیکټیو دي نو په ام سی کیوز کې دا هم راځي مطلب سیل سایکل سپیسیفیک کم ډرګ چې کوم دی دا زموږ سره هایلی افیکټیو چې دی په کم دا غنو چې څومره زموږ سره هیماتولوژیکل کینسرز دي په هغه ټولو کې چې دا زموږ سره مور افیکټیو دي مطلب د دې افیکټیوټی چې دا سیوا ده مطلب د خبردار چې څومره زموږ سره په اینه کې کینسر وشي او هغه اینه کم کینسر چې دا هغه زموږ سره کېږي بار دا غړي ډیویژن چې دا هغه زر کېږي مطلب پرولیفریشن چې دا هغه پکې سیوا کېږي نو دا زموږ سره په هغه کې چې دی مطلب بیسټ ورکي په هغه کې زموږ سره موست کامن کو ګور زموږ سره لیکیومیا دا یاد راځي دا په ام سی کیوز کې راځي چې مطلب د لیکیومیا لپاره چې د سیل سایکل سپیسیفیک ډرګ یوز کیږي لیکیومیا نه بعد زموږ سره لیمفوما دا د بلډ هیماتولوژیکل چې کوم کینسر دی هغه د په ام سی کیوز کې راځي مایلوما دا سره د علاوه ام ډي اس ورته مونږ وایو مایلو ډیس پلاستیک سندروم ورته مونږ وایو د علاوه ام پی ان چې کوم دی مایلو پرولیفریټیو نیوپلازم چې ته کوم وایي کسان چې مونږ دا وی چې مطلب پرولیفریشن پکې سیوا کیږي دا پاغه کې مونږ ورکو د دین علاوه امایلوډوسس چې کوم دی پاغه کې ورکو دبليو ام ورته مونږ وایو ولډن سټرومز میکرو ګلوبولینوریا ورته وایي پاغه کې دا مونږ ورکو د دې علاوه کوم اپلاستیک انیمیا چې کیږي ملټیپل مایلوما چې کوم کیږي په هغه کې دا مونږ ورکو دا ډرګ اپ چوایس دی د دې علاوه کوم چایلډ هود کوم بلډ کینسر چې کیږي په هغه کې موست کامن چې کوم دی لیکیوما کیږي چې دا په ایج 14 کې زموږ سره کیږي په ام سی کیوز کې دا یاد ساتئ د دې علاوه کوم په برین کې چې کوم ټیومر جوړ شي یا کوم سنټرل نروس سیستم دی په هغه کې ټیومر جوړ شي یا کوم لیمفوما جوړ شي چې مونږ ورته نیرو بلاستوما وایي یعنی مطلب کوم کډنی ټیومر چې کوم دی یعنی ملیګننټس کوم بونز کوم ټیومر چې جوړیږي دا مونږه سکو دا سیل سایکل سپیسیفیک ډرګ چې دا مونږه په هغه کې ورکو وس دویم چې کوم زموږ سره د سیل سایکل نان سپیسیفیک کوم ډرګ چې نو دا زموږ سره هغه ډرګ چې دا زموږ سره الکلایل ایجنټس دي یعنی مطلب په دې کې زموږ سره چې کوم دی نایټرو سوریز پکې را سره دی سسپلاټین دی را سره او انټي بایوټکس را سره نو ګوره اصل کې دا انټي بایوټکس دي خو دا هر هغه انټي بایوټک چې مطلب د دې مونږه د کینسر خلاف ورکړل د دې اپیکیسي دی پوتنس ډیره زیاته خو نو په دې وجه باندې دا هغه انټي بایوټکس چې مونږه دا کینسر خلاف ورکو په هغه کینسر کې زموږ سره چې کوم دی دا سسپلاټین چې کوم دی دا مونږه زیاتره د میټاسټاټیک کم ټیسټیکولر کینسر چې شو یا کم اوورین فیمل کې کم ټیومر جوړ شي پاغه کې شو دا موږ څه کار کوو دا موږ په کمبینیشن کې د نور انټینوپلاستیک ډرګ سره ورکو نو دا چې موږ ورکو د سسپلاټین دا اکټیویټی دا چې د ټیسټیکولر کینسر د پاره د اوورین کینسر د پاره د اوورین ټیومر د پاره د موږ ورکو په کمبینیشن کې د بل انټي کینسر ډرګ سره نو دی خو یو دا کار چې دی افیکټ چې دی خشي مطلب دا غي خلاف دی ښه کار کوي دویم دا کار کپر چې دا دویم انټینوپلاستیک ډرګ دی دا غي سایډ افیکټس یا دا غي ټاکسیسټی سیوا کیږي نو د څه کوي هغه مینیمایز کوي یعنی کمای دا په ام سی کیوز کې راځي یاد ساتئ د دې علاوه کم په دې کې یو د افیکټیویټی هم د چې زموږ سره کم ملیګننسیز وشي زموږ سره کم دا کینسر سیل چې دی دا افیکټیو دي زموږ سره
کم یا خو زموږ سره چې کم لو گروث فریکشن کیږي دا ملیګننسیز دا بود یعنی مطلب لو گروث فریکشن د پاره هم افیکټیو دي دا سیل سایکل نون سپیسیفیک کم ډرګ چې کم دی الکلایټینګ ایجنټ په باره کې مون خبره کوو دا مونږ د لو فریکشن ول لپاره هم ورکو او د های فریکشن چې کم دی د هغه لپاره هم ورکو یعنی مطلب د هغه کینسر لپاره ورکو چې د هغه سیل ډیویژن چې دی په هغه کې پرولیفریشن سیوا کیږي د هغه لپاره هم ورکو او دا مونږ په هغه کینسر سیل کې هم ورکو په هغه پیشنټ لا چې په هغه کې زموږ سره چې کم دی پرولیفریشن چې کم دی هغه سلو زموږ سره کیږي لکه کم چې زموږ سره مونږ وګورو نارملی چې کوم وګور زموږ سره چې کوم دی سالډ کم ټیومر چې کوم دی مطلب سالډ ټیومر دا چې مطلب دا غي سپریډینګ چې دی هغه ډیر زر زر نه کیږي مطلب لک سلو سلو کیږي دا موږ دا غي د پاره مور کو یا دین علاوه کم های گروث فریکشن چې کوم دی دا په هغه کې سره مطلب زموږ سره افیکټیو دی مطلب ښه کار کوي ټاکسیسټي اوس زموږ سره ګوره ټاکسیسټي اصل کې څه وایي ټاکسیسټي دی ته مطلب یو نقصان دی مطلب یو زهريلي یو اکټیویټي ټاکسیسټي زموږ سره دا چې کله موږ یو ډرګز ورکو د یو مقصد د پاره موږ ورکو سلام ورکو دا کیموتراپی چې کله مونږ کو دا غیر لپاره مونږ انټي کینسر ډرګز ورکو دا انټي کینسر ډرګز مونږ د دې لپاره ورکو چې کوم دا کینسر سیل دي چې دا زموږ سره ختم شي مطلب دا اریډیکیټ کی خو دا غیر سره څه کار کوي کوم مونږ وګور دا مونږ خو ورکو هغه کینسر سیل چې دا ختم کی خو دې ډرګ چې کوم دی یو نیگیټیو افیکټ بیا دا چې دا زموږ سره څه کار کوي کوم دا نارمل سیل چې کوم دی زموږ سره په هغه کې هو دی پرولیفریشن چې کوم دی هغه زموږ سره پرولیفریشن چې دی کیږي صحیح ده نو دی هغه پرولیفریشن چې کوم دی هغه نارمل چې بکیدو هغه هو دی ختم کی چې کله دی هغه ختم کی دا غیر سره شل شي هغه نارمل سیل چې کوم دی هغه زموږ سره شي مطلب ډیمیج شي په دې وجه باندې زموږ سره کوم وګورو زموږ سره چې کوم دغه دی دا بکل میوکوسا دا مطلب بکل میوکوسا کوم چې زموږ سره دغه دی دا کم اورل کیویټي چې کوم دا په هغه کې د څه کار کوي په هغه کې چې د زموږ سره دغه هغه اماونټ چې کوم دی زموږ سره کم کې د سیزادین علاوه چې کوم دی بون میرو چې کوم دی دغه سپریشن زموږ سره کې کم جی چې کوم د ګیسټرو انټسټاینل کم میوکوسا چې دا یا کم هیر فولیکل چې دی په هغه کې شول د دې علاوه چې په هغه کې څومره سیل دي زموږ سره په هغه کې د سیل کې یو ټاکسیک افیکټ چې دی هغه شو کې چې کله دی هغه ټاکسیک افیکټ شروع کې زموږ سره چې کوم دا نارمل سیلز دي هغه زموږ سره ختم شي چې کله زموږ سره نارمل سیلز ختم شي په هغه کې زموږ سره مینیفیسټیشن وشي چې کله مینیفیسټیشن وشي دا هغه په نتیجه کې زموږ سره کېږي یو کس چې د هغه زموږ سره چې کټا شي دا ټول ویخته وخیږي پوره وجود نه دا هغه ویخته چې دا هغه ختم شي بون میرو سپریشن ورته شو چې کله زموږ سره بون میرو سپریشن وشي نو په هغه ریزلټ کې زموږ سره بیا څه کار کیږي د بون میرو سپریشن په وجه باندې زموږ سره چې دی الته کې بلډ سیل شي دا هغه کمی راشي بلډ سیل زموږ سره کم شي چې کله زموږ سره بلډ سیلز کم شي نو الریډي موږ دا خبره کړې و چې زموږ سره څه کیږي دا بلډ سیل چې دی دا هغه څه کوي پروټیکشن ورکوي د بهر نه چې کم جراثیم راځي دا هغه خلاف ښه کار کوي مطلب دا هغه خلاف انټي باډي سیکریټ کوي او هغه انفیکشن چې دی هغه سیوا کوي نه پریدي نو کله چې موږ دا کیموتراپي وکړو دا یو ټاکسیک مینیفیسټیشن وشي د دې کیموتراپي چې کله هغه ټاکسیک مینیفیسټیشن وشي زموږ سره نو دا هغه په ریزلټ کې زموږ سره ډیفرنٹ ټایپ چې کوم دی ډیزیز چې دی هغه زموږ سره شي مطلب ډیولپ شي نو په دې وجه باندې زموږ سره بیا سره دا د دې ځکه دا زموږ سره کاس کوي چې د کوم دا تھراپیوټیک انډیکس او هغه ډیره زیاته زموږ سره نیرو د کم په دې وجه باندې زموږ سره کار کوي یعنی مطلب د کم ډیزیز د لپاره چې موږ ورکو د هغه سره زموږ سره چې کم نارمل دغه دی هغه هم څه کې ډیسټرب کیږي مطلب هغه ختم کی کامن ایڈورس افیکټ کوم وګوري مطلب کم ډرګ چې موږ ورکو د انټي کینسر ډرګ چې موږ ورکو دا هغه زموږ سره کامن ایڈورس افیکټ چې دی هغه زموږ سره څه دي نو کوم وګورو هغه د تھراپیوټیک انډیکس خبر ده ځکه چې د دې تھراپیوټیک انډیکس چې دی هغه زموږ سره ډیر زیات کم دي نو په دې وجه باندې زموږ سره څه کار کوي بون میرو سپریشن چې کم دی هغه زموږ سره کاس کوي د نو سیویر ومیټینګ زموږ سره کاس کوي سټوماټایټس سره کاس کوي سټوماټایټس کم اورل کم میوکوسل چې دی پای کې انفلیمیشن دغه کې سیویر ومیټینګ راته وکړي د نو الوفیشیا چې کم دغه زموږ سره کاس کوي نو دا څومره چې انټینوپلاستیک ډرګز مونږ ورکو صحیح ده دا کم تھراپي چې موږ ورکوم د دې په دوران کې د پیشنټ څه کیږي ډیر زیات الټي ول ورځي د نه علاوه سټوماټایټس ورته کیږي بون میرو سپریشن کیږي ځکه چې موږ وایو چې مطلب دا د کینسر سیل سره نارمل سیل هم دغه کین په دې وجه باندې کیږي هغه بون میرو سپریشن چې دی هغه زموږ سره کاشین چې کله هغه زموږ سره بون میرو سپریشن کاشین په دې وجه باندې موږ څه کوو چې کله موږ کیموتراپي ورکو او هغه پیشنټ چې دغه وومیټینګ ډیر زیات الټي کوي دغه لپاره د کنټرول کېدو لپاره بیا موږ څه کوو انټي ایمیټکس کم ایجنټ چې دی هغه موږ ورکو چې دغه سره کله موږ هغه ورکو نو بیا سیل کې دغه وومیټینګ دغه شي دغه کم شي کوم غو د علاوه کم دا ډرګ چې کوم ورګړي دي دغه چې انټي کینسر ډرګ دري چې دغه کم ټاکسیسټي کم دا دغه په وجه باندې زموږ سره کېږي ټاکسیسټي په وجه باندې زموږ سره مایلو سپریشن کیږي او چې کله زموږ سره مایلو سپریشن وشي په پیشنټ کې دغه سره د څه کار کیږي ته د مایلو سپریشن په وجه باندې د زموږ سره یو ډیفرنٹ چې کم دي مختلف قسم نوري بیماری نه هغه ته د پرون شي نو په ام سی کیوز کې دا هم راځي چې کله مونږه یو کینسر پیشنټ دی هغه ته مونږ چې د
دغه ورکو د کیموتراپي ورکو د هغې د ټاکسیسټي په وجه باندې دلته مایلو سپریشن کېږي او چې کله مایلو سپریشن ورته وشي نو بیا دې څه کېږي د ډیفرنٹ چې مختلف قسم بیماریان ته پرون شي مطلب په اسانه باندې دلته هر یو بیماری راځي او دې څه کوي بیماری نو دا خبره چې یاد ساتئ دی وته ایکسپوز شي د دې علاوه کوم وګورو کم زموږ سره چې دی کم بلیډر سیلز چې کوم دي یا د هغې په ریزلټس کې چې کوم دی زموږ سره کم بلیډر سیلز چې زموږ سره کم کینسر سیل دی هغه زموږ سره چې دی یا نور کم بلډ سیلز دي زموږ سره یا کم بلیډرز کې چې کوم دی یا کم برست کینسر چې وشي فیمیل ته په هغه کې چې کوم زموږ سره بلډ سیلز دي نو هغه زموږ سره چې نارملی بیا څه کېږي هغه بیا نه جوړېږي او چې کله هغه زموږ سره نه جوړېږي د هغې کار څه دی نارمل بلډ سیل چې هغه د هغې برست کینسر شو یا کم ټیسټیکولر ټیومر شو یا کینسر شو د هغې خلاف د هغې څه کاري مطلب د اکټیویټي کوي چې هغه پرون نه کړي چې کله هغه زموږ سره بلډ سیلز کم شي بلډ سیل نور نه جوړېږي ځکه چې هلته مایلو سپریشن شوی نو د هغې په رزلټ کې زموږ سره څه کېږي د هرې بیمارۍ ته پرون شي او دته بیا څه کېږي دا زموږ سره څه کېږي دا د کم انټي کینسر ډرګ چې موږ ورکوو تقریبا د زیاتره انټي کینسر ډرګ چې د هغې د لاسه زموږ سره د هغې اډورس افیکټ چې کوم دی نو څه دي مطلب دا کېدی شي بیا د دې علاوه که موږ وګورو نور هم داسې اډورس افیکټ چې دي هغه بعض نیم داسې ډرګ دي چې هغه سپیسیفیک ایجنټ دي مطلب داسې سپیسیفیک ایجنټ دي انټي کینسر ډرګ دي چې د هغې د لاسه موږ ته څه کېږي دا سایډ افیکټ چې دی هغه کاز کېږي نو مطلب ټاکسیسټي کاز کوي نو په هغې کې زموږ سره اولنی چې کوم دی سایکلو پاسپامایډ دی را سره کوم دا سایکلو پاسپامایډ چې کوم دی دا زموږ سره اصل کې څه کار کوي بلیډر ټاکسیسټي را سره کاز کوي نو دا د هغې دغه نو که تاسو په MCQs کې راشي د سایکلو پاسپامایډ چې دی د هغې ټاکسیسټي اکټیویټي سره نو هغه زموږ سره په بلیډر کې ټاکسیسټي چې دا هغه کاز کوي مطلب دا یې سایډ افیکټ دی خو دا سپیسیفیک دی دا صرف د دې ډرګ چې دی کاز کوي نور کوم انټي کینسر ډرګ چې دی هغه نه کاز کوي دویم پکې چې کوم دی ډاکزویروبیسین چې کوم دی هغه زموږ سره چې دی کارډیو ټاکسیسټي چې دا هغه را سره کاز کوي نو په MCQs کې دا راځي چې سایکلو پاسپامایډ چې دی هغه زموږ سره کم ځای کې ټاکسیسټي کاز کوي نو هغه زموږ سره په بلیډر کې کاز کوي ډاکزیبیروسین چې کوم دی هغه په کم ځای کې ټاکسیسټي کاز کوي هغه په کارډیو ټاکسیسټي کاز کوي مطلب دا انډومیټریم چې کوم دی مونږ چې ورته وایو صحیح ده د یو پروټیکشن لیر دی زموږ سره انډوکارډایټس چې ورته انډوکارډیم چې ورته موږ وایي په هغې کې ټاکسیسټي کاز کارډیو ټاکسیسټي مونږ ته کاز کوي د دې علاوه دریم چې کوم دی زموږ سره بلیومایسین دی چې هغه ته مونږ پلمونري فایبروسس چې دی هغه مونږ ته کاز کوي نو دا د دې سره مطلب مین سایډ افیکټ دی دا بیا زموږ سره ریورسیبل نه دی مطلب دا ریکوریبل نه دی او د دې علاوه که مونږ وګورو بل یو سایډ افیکټ چې کوم دی که مونږ وګورو کم دغه چې کوم دی کم ګنجاپن چې کوم دی یا چا چې سر کټا شي یا چې کوم ویښته وخیږي دا زموږ سره چې کوم سایډ افیکټ دی د انټي کینسر ډرګ دا ریورسیبل دا ریکوریبل دی خو که فرض کې مونږ انټي کینسر ډرګز ورکو دا سایکلوپاسپامایډ ورکو او بلیډر ټاکسیسټي کاز کو یا مونږ ډاکسیبیروسین ورکو او کارډیو ټاکسیسټي کاز کو یا مونږ بلیومایسین ورکو او پلمونري فایبروسس کاز کو دا بیا څه دی ان ریکوریبل دی دا بیا دوباره زموږ سره چې دی نه دغه کیږي مطلب دا ریکوریبل نه دی دا بیا ریکوریبل کیږي نه دا زموږ سره بیا نان ریکوریبل دی د دې نه علاوه که موږ وګورو جنرال کم پرابلم چې کوم دی کوم چې موږ انټي کینسر ډرګز ورکو مطلب د هغې سره چې دی کم سایډ افیکټ چې کوم دی په نارمل سیل باندې سره نو که موږ وګورو په نارمل سیل باندې چې کله موږ انټي کینسر ډرګز ورکو نو ټیک د هغو کینسر سیل چې دی هغه هم ختموي خو په نارمل سیل باندې چې کوم دی د هغې افیکټ چې کوم دی زیات کېږي ځکه چې د هغې سره د هغې کم ډیویژن چې دی هغه څه کې سیوا کولی شي د دې نه علاوه که موږ وګورو بون میرو چې کوم دا ټاکسیسټي کاز کوي د دې نه علاوه چې کله بون میرو ټاکسیسټي زموږ سره کاز شي نو په هغې کې زموږ سره څه کېږي د پلیټلیټس لیول کم شي چې کله زموږ سره پلیټلیټس لیول کم شي نو امپیر وونډ هیلینګ به زموږ سره کېږي ځکه چې په هغه ځای کې چې کله به وونډ وشو د هغه ځای نه به زموږ سره کېدو بلډ سیلز به راتلل هغه کې چې کوم افیکټرز به راتلل او هغه به څه کوو هغه وونډ هیلینګ چې دی هغه نیچرل پروسس به یې کوو او وونډ هیلینګ به یې کوو نو زموږ سره هلته پلیټلیټس نشته نو په دې وجه باندې به څه کېږي زموږ سره به وونډ هیلینګ چې دی هغه به نه کېږي د دې نه علاوه که موږ وګورو ډیمیج هیر فالیکلز د دې نه علاوه دی به څه کار کوي دا کوم ډرګ چې دی جنرالي دا پرابلم به موږ ته کریټ کوي چې کوم دا پیشنټ دی د ویښته به خېږي د اورال باډي نه او سره چې دی د ویښته کوم د سر چې دی هغه به دغه کېږي ګروث ډسټربنس به راولي په چلډرن کې کوم چې ماشومان دي هغو ته موږ دا ورکو چې کوم کینسرس دي نو دی به څه کوي دی به په دې ماشومانو کې څه کوي مطلب چینجز به راوړي څنګه چې ورته موږ پریویس سلایډس کې دا ډسکس کړي ول د دې نه علاوه ګیمیرس چې کوم دي په هغې کې چینجز راوستي شي کمپیوټرس چې کوم دي په هغې کوم دی چینجز راوستي شي یا د دې نه علاوه که موږ وګورو any themselves be to carcinogenic
دا که مونږ وګورو کله کله چې دا زموږ سره په خپله هم چې دی زموږ سره څه کېدي په خپله دی چې دی کارسینوجینک کېدی شي، چې کله دی زموږ سره کارسینوجینک شو نو دا به زموږ سره څه کوي انټي کینسر دغه چې کوم دی ډرګز خبره مونږ کوو، مطلب دا ریر ده. دې ته اصل کې مطلب دا مطلب کارسینوجینک په دې باندې وایي چې مونږ باندې انټي کینسر ډرګ چې دی هغه مونږ ورکو د څه لپاره چې مونږ وایو چې مطلب دا زموږ سره شلو کې مطلب کوم چې الکلیټینګ ایجنټس دي دا سړي دا زموږ سره سړي انټي کینسر ډرګ دي کنه دا مونږ چې ورکو مونږ وایو چې مطلب دا کینسر ختم کړي، خو اصل کې دې کار سره د دې الکلیټینګ ایجنټ دا کار چې زموږ سره کوي میوټیشن دی کوي، چې کله دې زموږ سره په جین کې میوټیشن شروع کی دا هغه میوټیشن سره هم سکیږي زموږ سره نارملی چې د کینسر کاس کیږي نو په دې وجه باندې ته مونږه سیکنډری کینسر نو په ام سی کیوز کې دا راځي چې سیکنډری کینسر څه ته وایي نو ګوره سیکنډری کینسر دی ته وایي چې کله مونږه انټي کینسر ډرګز ورکو یعنی مطلب مونږه هغه ډرګ یعنی هغه دوا چې هغه مونږ د کینسر خلاف استعمالو او هغه د کینسر خلاف هغه کار ونه کی مطلب نیگیټیو کار وکي، یعنی مطلب دا هغه کار سو کینسر خکول ول او هغه زموږ سره یو نیگیټیو افیکټ شو کې او کینسر مونږ ته خاصي واګي دې ته مونږ سوایو سیکنډری کینسر وته یا یو کس لمونږه چې د کینسر وته شو هغه مونږه کیموتراپي ورکو دا غنه بعد دې مونږ وکړو نو په هغه کې هغه کینسر سل چې نور هم زی سیوا شو دې ته مونږ سوایو سیکنډری کینسر ورته وایو. د دې نه علاوه کوم وګورو یو دویم چې کوم چې زموږ سره چې دویم کوم دا خبرو کو د دې سره سکیږي هغه کینسر سیل چې کوم دی دا سیوا کې دویم کوم قسم چې کوم دی د زموږ سره سکیږي میوټیشن چې کوم دی هغه زموږ سره کاش کې کله میوټیشن زموږ سره کاش نو هغه کینسر سیل چې دی هغه نور هم زموږ سره سیوا شي نو په دې وجه باندې کوم دا الکلیټیک ایجنټ چې کوم دی د دې د لاسه زموږ سره سکی کینسر سیوا کې دی هم شنو په ام سی کیوز کې دا هم راځي دا یاد ساتئ. د دې علاوه موږ وګورو انټي کینسر ډرګز چې کوم دی وس زموږ سره کم د سي انټي کینسر ډرګ دی چې هغه موږ څه کوي مطلب هغه چې داغه په ذریعہ باندې چې کوم دی موږ څه کوي مطلب هغه کنیکټیویټي چې هغه موږ بلاک کوو نو کومه انټي کینسر ډرګز ورکو نو پاره کې زموږ سره د انټي کینسر ډرګز چې هغه انټي میټابولایټس دي مطلب میټابولایټس چې کوم میټابولیزم چې کوم کیږي میټابولایټس چې کوم کیږي لکه څنګه چې موږ د پیورین پیرامیډین خبرو کو دا هغه څه کوي مطلب هغه زګی تلار چې هغه کنیکټیویټي چې هغه بلاک کې دي لازم سره انټي بایوټکس دي چې د زموږ سره څه کار کوي دا هم د ډرګز دي چې د زموږ سره د کینسر خلاف کار کوي الکلیټینګ ایجنټس دي د دې علاوه مایکروټیبولز چې کوم دي مطلب کوم سپینډل فایبرز چې به جوړیدل دغه کوم فارمیشن چې بکیدو هغه د سټاپ کوي د دې علاوه ټیوپیومور آیسومریز انهبیټرز چې کوم دي ټیوپیو آیسومریز چې کوم دي د زموږ سره د یو انزایمز دي زموږ سره د انزایم یو کلاس دی سره چې د کوم ریسپونسیبل دي چې کوم د ډي ان اي ریپلیکیشن بکیدو یا کوم مختلف قسم فنکشن چې بکیدل نو کوم هلیکل سټرکچر چې به جوړیدو د هغه کار سره د پاګه کیسه کار کوي واپس چې دی هغه کټینګ دغه کوي بیا دغه څه کوي ریکوري دغه کوي مطلب هغه کم چې افیکټډ دی هغه ریمو کوي او نور پردر چې دی دغه څه کوي سیلینګ ولا کوي مطلب ګندل غونډه چې وته موږ کم ځګي سر ډیسټربنس یا سراشي کټینګ راشي نو د څه کالو کې د هغه دوباره چې دی مرمت کوي دا کم مایکروټیبول د مایکروټیبول چې دی خدا نارمل دا کارو کوي چې کله دا مونږ ور کوم دی هغه اکټیویټي سکي کم دا سیلینګ چې بکیدو هغه دی ریمو کې مطلب هغه بلاک کینو پر در بیا سکیږي د ډرګ سره هغه پروسس نه کیږي. تایروسین کم کاینیز انهبیټر چې کم دی اوس تایروسین کاینیز چې کم دی زم سره یو کلاس دی زم سره یو انزایمز کلاس دی را سره دا اصل کې دی کار سره دا میډیټرز یو ورک کوي مطلب د سیګنلز کار به کوم څنګه چې موږ ته وی چې مطلب په یو پیج نه بل پیج ته کنورټ کیږي نو سیګنلز چې دا غیر هغه بکیدو دی هغه سنگل ترانسډکشن دی کوسې نارملی د تایروسین کاینیز کله چې دا زموږ سره د هات نه سیوا شي نو بیا دې لپاره موږ یو ډرګ ورکاو تایروسین کاینیز انهبیټر د دې څه کار کوي د لاړ شي هغه کم سیګنل چې بکیدل هغه کم ابنورمال سیګنل چې بکیدل کم سیګنل چې کم ترانسډکشن بکیدو ابنورملی د هغه څه کار کوي چې به کم هغه ابنورمال سیوا کیدو هغه دې څه کوي کم پرولیفریشن چې بکیدو د سیلز هغه دې څه کوي مطلب سټاپ کوي چې کله دې هغه زموږ سره سټاپ کوي نو هغه ځکه زموږ سره څه کوي کم پروګرامینګ سیل ډیت چې بکیدو نارمل دی دا هم کار وکړي چې پروګرام سیل ډیت به کو نو دا زموږ سره کو هغه به ابنورمال کیدو نو د تایروسین کاینیز انهبیټر دا هم کار دی چې د زموږ سره کوم پروګرام سیل ډیت چې دی هغه د کاس کوي خو چې کله دا زموږ سره ابنورمال شي بیا به هغه پروګرام سیل ډیت چې کوم هغه به نارملی کېدو په هغه کې به زموږ سره ډیفرنشیشن چې دی هغه به ابنورمال کېدو نو په دې وجه باندې زموږ سره کار دی دغه چې کوم تایروسین کاینیز انهبیټر د ډرګز دغه لاړ شي او دغه سیل کې په دغه کې د تایروسین چې دی کټالایز کی چې دغه د کله کټالایز کې دغه ای ټی پیز چې به کوم استعمالول د تایروسین د جوړېدو لپاره د هغه کوم میکانیزم چې کوم په هغه کې د فاسفوریلیشن وکړي چې فاسفوریلیشن وکړي په دغه طریقه باندې هغه پروسس چې هغه بلاک کین سټاپ کی. هارمون دي زموږ سره د دې نه علاوه چې کوم دی د کینسر د پاره چې د مونږه هارمون تھراپي هم کوم زیات تر د مونږ په کم زنانه چې په او کې کم چیست کم برست کینسر وشي دا غي د پاره مونږه دا ورکو یا چې کم پروستات کینسر وشي
د هغې دپاره دا ډرګ مونږ ورکوو چې دا ډرګ مونږ ورکړو نو یو خو دې هغه کینسر چې دی څه کوي د هغې کم ګروت چې کېدو هغه سلو کوي او ځینې علاوه کم د هغې کینسر چې یو هغه څه کوي مطلب سټاپ کوي په دې تیراپیانې دې تیراپۍ ته مونږ اصل کې چې دی هارمون ټریټمنټ ورته مو یا ورته مونږ انډوکراین تیراپي نو په ام سی کیوز کې دا راځي مطلب هارمون کم انټي کینسر چې هغه ته مونږ دویم سو نو انډوکراین تیراپي ورته وایو د دې علاوه کوم وګور چې څومره پروسټیټ کم پیشنټ یا کم برست پیشنټ کم برست کینسر چې کم فیمیل د شوی دی یا کم پروسټیټ کینسر ول چې هغه لکه مونږ علاج وکړو کله مونږ اپریشن وکړو او د هغه باوجود چې دی د هغه هغه سنه دغه چې کم دی سیمټم چې دی بیا هم موجود یا سنه چې کم دی سیس چې کم دی کینسر چې دا موجود دي د هغه په بدل کې بیا دوباره اوس موږ څه اپریشن ولومو کو او یا چې هغه پیشنټ چې ریډیشن ورته شوی او سنه دغه چې دی ټریټمنټ دغه بیا هم چې دی لکه مطلب کم پاتې شوی مطلب ټریټمنټ نه شي کمپلیټلی نو بیا وسره موږ سیل کو دا هارمون تیراپي ورکو نو دا غي سره چې موږ سیل کو کم سیمټم چې نور هم زم سره شي مطلب کم شي دریم زم سره مانوکلونل انټي باډیز دي سره نو مانوکلونل انټي باډي د نوم نه پته لګي چې مطلب دا څه کې کلون ځای غستلی شي دا اصل کې دا زم سره سره د ته مونږه ایمیونو تیراپي ورته وایي په دې وجه موږ د ته ایمیونو تیراپي وایو چې دا زموږ سره هیلپ کوي کم دا ایمیون سیستم چې دی د هغه سره هیلپ کوي چې کم زموږ سره کینسر سیلز دي د هغه اگینست د هغه خلاف کار کوي نو په دې وجه ته مونږه دا وایي دا زموږ سره یو ټایپ دی دا ټارګټډ کینسر سیل چې کم دی دا هغه لپاره یو تیراپي چې دا یو ډیزاین شوی د سپیشلی چې دی انټریکټینګ کوي مطلب انټریکشن کوي د چا سره کم سپیسیفیک ټارګټ کم کینسر سیل چې دا هغه سره د صرف څه کوي انټریکشن کوي دا زموږ سره په دوا دا کې یو ته مونږه ریکمبیننٹ ایکسپریشن انټي باډیز ورته وایو چې هغه زموږ سره سړي مانوکلونل کم انټي باډیز چې د ایکسپریشن مونږه وته دا وایو چې دا ویل اسټابلیش شوی دی او دا زموږ سره یو پروډکشن ټیکنیک دی مطلب یو پروډکشن ټیکنیک بیس دی زموږ سره په کم په کلونینګ بیس دی ته موږ مطلب کلون شوی دغه د کلونینګ یو لکړی دی کم زموږ سره چې کم سنتیټیک ډي ان اے دا د هغې د سیکوینس سره یې څه کړي دی مطلب مطابق د هغې جوړ کړي دی او مطلب د هغې نه کلونز اخیستي دي او دویم چې کم دی زموږ سره د چې کم دی نو سکر کوي دی انټریکشن کوي چې کم دا ویکټرز د ایکسپریشن والده دا هغه سره کوي دویم کم ټایپ چې هغه ته موږ سویو هغه ته موږ چې دی هایبریډوما بیس ریکمبیننٹ انټي باډیز وته نو په ام سی کیوز کې دا هم راځي چې مطلب هارمون تیراپي موږ په دغه کو هایبریډوما بیس ورته موږ وایو ریکمبیننٹ تیراپي او دویم ته موږ چې دی مانوکلونل انټي باډیز ورته یو ته موږ ایمونو تیراپي وایو او یو ته موږ ریکمبیننٹ ایکسپریشن ان انټي باډیز یعنی مطلب مانوکلونل انټي باډیز ایکسپریشن وته دریم چې کم دي زموږ سره پلاټینم کمپلیکس کمپاوند دی راځي چې دا هم وسه کو دا انټي کینسر ډرګ د کینسر خلاف موږ ورکو اوس به موږ پر روان سلایډ کې دا ټول چې دی ډیسکس کوو چې انټي میټابولایټ شي دا غو میکانیزم سره د انټي بایوټیک شو الکلایټیک انټروډوس ټول سټیپ واز دا ټول موږ سکو ډیسکس کوو